السلام علیکم ایوریون، امید لرم چې ښه به زموږ چې کوم نننی لیکچر دی په شیپ کې موږ سره ایفیکټس پاتې شوي وو چې کوم فارمیټ موږ څه کړی وو څه پاتې شوي موږ سره. هغه اوس موږ تاسو ته په ډیټیل سره بیانوو. په دې کې موږ سره لومړنی شیپ فیل دی، زموږ چې کوم شیپ دی، زموږ چې کوم شکل دی، هغه چې کوم شیپ مو اخیستی هغې له موږ کلر ورکول غواړو. څنګه کلر ورکول غواړو دا موږ اپلای کوي شو. موږ هغه کلر د خپلې خوښې کلر موږ د شیپ فیل نه په هغې چې کوم پکچر په هغې باندې لاګو کوي شو. څه ګریډینټ وغیره دي، څه ایفیکټس دي، موږ په هغه هم اپلای کوي شو. ګریډینټ چې پکې هم مور کلرز دي، دي ځینې پکې هم نور کلرز پکې وغیره نور ایفیکټس دي پکې موږ اپلای کوي شو. دی نه دا موږ سره ټول د شیپ اقسام دي. شیپ کې موږ چینجز کوو، شیپ کې موږ هر قسم چینجز کوي شو د ډیزاین فارمیټ پکچر نه. فارمیټ پکچر یا فارمیټ شیپ دا ټول موږ سره فارمیټ پکچر فارمیټ شیپ دا موږ سره یو دي. شیپ آوټلاین دی، پکچر نه ګیر چاپیره چې کوم بارډر دي یا د هغې چې کوم آوټلاین دي هغې له تاسې کلر ورکول غواړئ یا هغې څه ایفیکټ پرې لګول غواړئ. دا موږ سره ټول شیپس دي، ټول موږ سره آوټلاین دي، ایفیکټس دي، موږ د خپلې خوښې په دې باندې اپلای کوي شو. دې موږ سره ګریډینټس دي، مطلب د آوټلاین چې کوم غیر چاپیره چې کوم آوټلاین دی یا شیپ چې کوم غیر چاپیره آوټلاین دی هغې کې ایفیکټس دا ټول موږ دې ځای نه اپلای کوي شو، کلر ورکوي شو. د خپلې خوښې به موږ سلیکټ کړو، د خپلې خوښې چینجز پکې موږ کوي شو. موږ هغې له برایټنس سیوا کوو، فریکوینسي ورله سیوا کوو، آوټلاین له موږ دې ځای نه سیوا کوي شو. آوټلاین سایز ورله موږ هم سیوا کوي شو. زموږ چې کوم دا شیپ دی د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم دا بارډرز او هغې دا آوټلاین ته چې دا موږ سره آوټلاین دی، دې ته آوټلاین ویلی شي. د هغې ټرانسپیرنس ورله موږ سیوا کوو، هغې فریکوینسي ورله سیوا کوو، برایټنس د آوټلاین ویډت مطلب د هغې چوړایي لمبایي ورله سیوا کوو، چوړایي ورله سیوا کوو. مور ټایپس دي موږ سره د آوټلاین نه دا پې اپلای کوي شو. د خپل ضرورت د خپلې خوښې آوټلاین موږ دې ځای نه اخیستی شو. هغه موږ سره مور لاینز دي، نور چې کوم لاینز دي. شیپ ایفیکټ دی، بیا موږ سره پکې کې پریزنټ دی، پیرنټس دی، اورینټیشن دی پکې، شیډو ته پکې ریفلیکشن دی. دا موږ سره ټول له شیپ ایفیکټس دي. موږ پسې ایفیکټس د خپلې خوښې اپلای کوي شو. موږ چې کله شیپ نه ووایو موږ سره دلته فارمیټ او فارمیټ موږ سره ډایرکټ ختم شو. چې کله موږ شیپ ته راشو ډایرکټ فارمیټ په خپله بیا ان شي. څه شیډو پې موږ ولګوو، هغه شیډو موږ د دې ځای نه هم په خپله هم جوړوي شو. ټرانسپیرنس ورله سیوا کوو، سایز بلرنس انګل ورله هم دې کې سیوا کوي کموي شو. ډسټنس ورله هم سیوا کوي کموي شو. دا موږ سره فارمیټ پکچر دی یا فارمیټ شیپس دی. موږ په شیپ یا پکچر کې فارمیټ تبدیلی پکې راولو، موږ هغې ډیزاین کول غواړو، هغه موږ دې ځای نه کوي شو په فارمیټ سره. موږ فارمیټ سره دی چې خپله چینجز
بلا چینجز دي پکې موږ پکې کوي شو. موږ سره بیا ریفلیکشن دی، شیپ ریفلیکشن دی چې کوم راتمبېږي څنګه پکچر به وي. دا شان موږ سره بیا ګلو ده پکې. دا ټول موږ په شیپ باندې اپلای کوو. سره ګلو غونته پې کوي شو. موږ سره هایلایټ پوښ شو، هایلایټ غونته شو چې کوم زموږ شیپ ده. سافټ ټچ دی پکې موږ سره لږ واسطه شو کې بیا بلر غونته شي. بل دی موږ سره بریو لیول دی پکې. دا ټول موږ سره د شیپ ایفیکټس دي، دا ټول موږ په دې باندې اپلای کوي شو. دې سره کله چې موږ دا اپلای کوو دې سره دا شیپ لږ مزېدار ښکاري، لږ ښکلی ښکاري چې کله که موږ دا چې کوم زموږ دا شیپ ایفیکټس دي دا پې موږ اپلای کوو. بل موږ سره 3D اورینټیشن دی پکې، 3D روټیشن دی پکې. موږ دا پکچر 3D ته اړوي شو. مختلف 3D اقسام دي پکې، پای کې موږ به یو سلیکټ کوو بس دا موږ سره 3D ته به وړي. پرسپیکټیو 3D دا موږ سره 3D یو اقسام دی، یو قسم دی پکې. پای کې بیا بل آپشنز دي. دا و زموږ نننی لیکچر چې موږ پکې شیپ ایفیکټس مو پکې وکړو، شیپ فیل مو وکړو، شیپ آوټلاین مو وکړو. د دونه چې کوم زموږ لیکچر دونه زموږ دا لیکچر زموږ کافي و. دونه انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به په ډیټیل سره تاسو ته نور چې کوم آپشن دي په ډیټیل سره بیانوو. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.